بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب چې کله نه اقتدار نه بهر شوی دی د هغوی تقریر رو سختیږي لګیا دی، د هغوی لهجه مسلسل سختیږي لګیا ده. ټولو نه اول هغوی خپل مخالفینو باندې په دغه پولیټیکل پارټیز باندې بیا پر ریاست باندې او اوس د ریاست یو ستون سره هغې کې شخصیاتو باندې هم د هغوی تنقید سیوا کیږي لګیا دی. او همدغه وجه ده چې 2 ورځې وړاندې په 6 اګست باندې چې کله هغوی خطاب کو یو ریلی وه، هغه هغوی رئیس ته وه شهباز ګل چې کومه گرفتاری شوې ده د هغې خلاف، هغې ریلی ته خطاب دوران چې کوم هغوی مسلسل الزاماتو لګول او مختلف دعوې وکړې. د هغې نه پس د پیمرا لخوا دا احکامات جاری شو چې دا تقریر به اوس لایو نه ښودلی کیږي او دا تقریرونه به اوس هلته کې ریکارډډ وي، ایډیټ کیږي به بیا به ښودلی کیږي. او بیا پرون یو ځل بیا هغوی خطاب وکړ او هغې کې هغوی بیا ادارو باندې مختلف ګوتې پورته کړې، الزامات یې لګول، بدې ردې ویلې. نو دا مسلسل هغوی دا کار روان دی او نن هم هغوی بنیګاله کې ورکرز سره چې کله خبرې کولې هغې کې هم هغوی کافي دغه ورکرز باندې اعتراض ولګاو. دې حوالې سره په هغوی باندې یو 780A پرچه هم کټ شوې ده، FIR هم شوې دی په عمران خان صاحب باندې او دې کې گرفتارۍ حوالې سره ډېرې خبرې مخې ته روانې وې. پرون چې دا خبره مخې ته راله چې عمران خان صاحب ممکنه توګه باندې گرفتاره کیدی شي او د هغوی گرفتاری کیږي لګیا ده. پنډۍ نه هلته هغوی جلسه وکړه او هلته نه هغوی واپس روانو. نو دغه گرفتارۍ خبرې چې کله مخې ته راغلې نو هغې باندې ټول پاکستان نه زیاتره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ورکرز وو هغوی ټویټر او یوټیوب ته کېناستل چې مونږ اپډیټ شو او زیاتره چې کوم نږدې وو پیښور نه هم ډېر کسان لاړل، دغسې د صوابۍ نه، د مردان نه، د ابټاباد نه، بلاشي خلک وو د خیبر پښتونخوا نه هغوی لاړل او همدغه بنیګاله کې کېناستل چې هغوی د عمران خان تحفظ وکړي. او نن د چې کوم پولیس د اسلام آباد هغه هم عمران خان صاحب ته نږدې نه دی پرېښی چې موږ په خپله حفاظت کولی شو، موږ ته د پولیس ضرورت نشته دی. دغه گرفتاری چې وه کومه پرچه کې هغې خلاف گرفتاری کېده، هغې حوالې سره هغوی نن اسلام آباد های کورټ سره رجوع هم وکړه او هغوی ته هلته نه ریلیف هم ملو شو. د 3 ورځو راهداری ضمانت د هغوی منظور شوی دی. او دې حوالې سره ټول نور به خبره کوو چې عطا تارړ صاحب کوم چې زم معاون خصوصي دی هغوی څه میډیا سره خبره کړې ده او کافي اعتراض یې وکړ چې ولې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد های کورټ ته راغلی دی. دغه چې کومه زنانه جج ده هغې حوالې سره خبره کېده چې عمران خان صاحب هغوی په نښه کړي، هغوی ته یې ویلي چې به زه ګورم، تاسو سره به زه چې کوم کاروایي ده ستاسو خلاف به هغه کومه. آی جي اسلام آباد یاد کړی، ډي آی جي اسلام آباد یاد کړی، د 3 کسان هغوی یاد کړي. خو ولې چې نن هغوی همدغه مجسټریټ له تللو هغه هلته کې سیشن جج وه نو هغه هلته کې هم همغه ناسته وه، دا عطا تارړ صاحب وینا وه. نو ځکه عمران خان صاحب هلته لا نړه او هغوی وکیلان چې دي هغه اسلام آباد های کورټ کې پیش شو. دا سوال نن د سینیټر فیصل جاوید صاحب نه هم وشو چې آخر ولې زنانه جج عمران خان صاحب دغسې الزام ولګاو او هغوی یې په نښه کړل. نو د هغوی جواب څه دا رنګه و. ډېر په ګرانه باندې مونږ دا خبره د هغوی راوویسته ولې چې سوال د هغوی نه د زنانه جج حوالې سره شوی او خبره د سینیټر صاحب همدغه وه چې ګراني ده او دا اپوزیشن ټول جماعتونه حکومتي جماعتونه مونږ په نښه کوي لګیا دي. فواد چودھری صاحب هم پرې سټاک کړی و، هغې کې دا خبره راونه وته. زموږ چې کوم مغضوب دغه قریشي صاحب دی هغوی هم خطاب وکړ، پرې سټاک وشو، هغې کې هم سره راونه وتل. اسد عمر صاحب هم خبره کړې وه. ټول د پاکستان تحریک انصاف مشرانو خو چا سره جواز نه و چې هغه د عمران خان صاحب دغې خبرې څه تایید کړی وی یا هغه ډیفینډ کړی وی، خو خبره به یې ګول کړه و چې د پارټۍ مشر خو دی د خلاف خو یې نشي تللی. خو بهرحال دا د هغوی ټولو نن دا خبره وه. عمران خان صاحب نن دغه چې کوم د هغوی باندې دا مقدمه درج شوې ده د دهشتګردۍ حوالې سره، دې حوالې سره هغوی څه خبرې کړي دي او یو ځل بیا هغوی چې کوم انداز و هغه ډېر سخت و. عمران خان صاحب وایي چې زه عام کس نه یم، ځکه بچ یم، مطلب یو نه 2 پاکستان خبرې کې لګیا دي. که دا عام کس وی نو ما سره به هماغه هر څه کول کوم چې هغوی شهباز ګل سره وکړل. کومه خبره هغوی کوي د شهباز ګل اوسه پورې هغوی د هغه بیان ډیفینس نه کوي، دفاع یې نه کوي، خو بیا هم هغوی دغه وایي چې دا خبره شوې ده عمران خان صاحب باندې چې کوم دغه مقدمه درج شوې ده د هغې نه پس چې کوم د هغوی نن هغوی ته 3 ورځو راداري ضمانت میلاو شو، خو اسلام آباد های کورټ لخوا د هغوی توهین عدالت حوالې سره یو لارجر بینچ هم تشکیل شوی دی.
پائے بہم خبر کو یہ وڑشان دمینا پس پروگرام کی اوزل بیا ہر کلے وایو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب پخوانے وزیر اعظم داغوی خلاف اس دا توہین عدالت کارروائی بکیگی اور دے حوالے سرا لارجر بینچ دے اغا اسلام آباد ہائی کورٹ جوڑ کڑے دے اور دا بگوری چکم عمران خان صاحب لخوا دا سیشن جج زیبا چودھری بی بارہ کما خبرہ شوی دا آغے با اغوی جائزہ اخلی اور بیا عمران خان صاحب تاول شوکاز جاری کی گی پورا طریقار کی گی یو خبا پدی خبرہ کو کہ عمران خان صاحب اغوی تا یو دریزو ضمانت ملو شوی دے پی ایم ایل این سدے وقت کے اغوی صدریز لری باغی باندې با خبره کوو او بیا په دغه لارجر بینچ باندې به هم خبره کوو دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې سینئر قانوندان اور سپریم کورٹ وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے. بٹ صاحب بہت شکریہ. پہلا سوال تو بٹ صاحب میرا ہوگا کہ تھوڑی دیر پہلے جب یہ فیصلہ آ رہا تھا تو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست جو راہداری ضمانت کی ہے وہ جا کے ہائی کورٹ میں درج کریں. اسلام آباد کا کیس ہے, پہلے وہ سیشن جج جائیں, سیشن کورٹ جائیں, اور وہاں پر آج ڈیوٹی بھی زیبا چودھری صاحبہ کی ہے تو وہ جا کے وہاں پہ اپنی درخواست جمع کرائے. کیا کہیں گے آپ سر کہ قانونی طور پہ کیا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ وہ اپیل کر سکتے ہیں, ان کے پاس جواز موجود ہے, طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 2 کے تحت اگر بنیادی حقوق کہیں پہ انفرنج ہو رہے ہو, بنیادی حقوق کا معاملہ ہو اور درمیان میں کوئی اور فورم بھی پرووائیڈڈ ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ سے. تو اس لیے اگر انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے, عدالت سے رجوع تو کیا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ مذکورہ جج صاحبہ ہی وہاں پہ مجاز جج تھیں, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی مخاصمت کی نسبت سے آبزرویشن آئی ہوئی ہے, کوئی پارٹی گریوڈ ہے, تو یہ بھی ایک جواز بنتا ہے کہ جی آپ ہمارا کیس سنیں کیونکہ کوئی اور مجاز جج نہیں ہے. تو اس گراؤنڈ پہ بھی اوپر آیا جا سکتا ہے. اچھا سر, جو یہ پورا معاملہ اس وقت بنا ہے, ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر 780A کا مقدمہ بھی ڈال دیا گیا ہے اور FIR درج ہوئی ہے. دوسرا جو انہوں نے IG DIG کے بارے میں بات کی اور پھر خاتون جج کے بارے میں بات کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے جو اب توہین عدالت کا جو یہ پوری کارروائی ہے اس کو دیکھے گا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور پھر شخصیات کو ٹارگٹ کرنا, سیاست میں ہم اس حد تک کیوں جا رہے ہیں, اور پھر قانون اور آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہار رائے کی اجازت ہے بنیادی حق کے طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت. تو وہ آپ آرٹیکل 17 کو ملا کے آرٹیکل 19 کو ملا کے آپ جو ہے حق کے اظہار رائے کو استعمال کر سکتے ہیں, سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے جس حوالے سے بات کی ہے نا, وہ میں نے بھی سنا ہے ان کے خطاب کو, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہم جن اداروں کی بات کر رہے ہیں, یا جوڈیشری کے جج کی نسبت سے بات کر رہے ہیں یا پولیس کی نسبت سے بات کر رہے ہیں, تو ہم جب معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے یعنی نیوٹرل کے یعنی اشارہ فوج کی نسبت سے کہہ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے آرڈر ہے. تو یہ جو خطاب تھا, اس میں یہ جو جملہ استعمال ہوا یہ بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال ہوا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں ایسا تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ اس تاثر کو درست کیجئے. تو یہ جو بات تھی وہ اس میں ایک نقطہ نظر اٹھایا گیا اور متعلقہ لوگوں کو, ادارے کو بتایا گیا کہ جی آپ کی نسبت سے ہمارے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں وہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ خود نہیں لے رہے بلکہ آپ کے کہنے پہ لے رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو دیکھیں. تو میرا خیال میں یہ بات کرنا, یہ مطالبہ کرنا, یہ تو کوئی ایسی خارج از امکان بات نہیں ہے. اور وہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بٹ صاحب, کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نام لیے پہلے تینوں کے, پھر اس کے بعد ان کا جو انداز تھا
اور پھر وہ جو کہہ رہے تھے تو اگر فیصلہ حق میں آئے تو وہی بات کہ بلے بلے ہو گئی، اگر خلاف آ جائے تو پھر گالم گلوچ ہوگی، پھر لوگ کہیں گے جی آپ کو ڈائریکشن کہیں اور سے مل رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دے دی تو عدالتیں بہت اچھی ہیں، جو شہباز گل صاحب ہیں وہ اسٹریچر پر آئے روتے رہے، لیکن آج جب وہ آئے تو ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش تھے، تو پھر عدالت غلط ہے۔ تو یہ تو پھر ایک عجیب سا فنامنا چل پڑے گا۔ دیکھیے عدالت کی نسبت سے عوامی رائے کا ڈیولپ کرنا جو ہے نا جی یہ ایک عمل تو شروع ہو گیا ہے، لیکن قانون کے ہر اقدام کی تشریح کرنے کے لیے قانون کا اپنا طریقہ کار موجود ہے۔ بالکل، اور یہ ایک جوڈیشل برانچ ہے جہاں پہ آپ دیکھیے نا کہ جو بھی فیصلہ صادر ہوگا وہ عدالت کی نسبت سے ہوگا۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا تو لٹک تو وہ گئے، عمل درآمد بھی ہو گیا۔ آج تک کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا؟ بالکل۔ پھر مجھے یہ بتائیے کہ اتنی عرصے سے مثال کے طور پہ نعرے لگ رہے تھے کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کتنا غلط اور اندوناک قسم کا یہ نعرہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ عوامی سطح پہ اس بات کا تذکرہ آنا کہ یہ جو ہے ان امور میں پوشیدہ طاقتیں انوالو، آخر ان چیزوں کو سٹریم لائن تو کرنا ہوتا ہے نا۔ اور بٹ صاحب جو کچھ عدلیہ کے بارے میں کہا گیا، جو افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ تھا، جب گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ تو جوڈیشل کو ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک ایج دیا جا رہا ہے، آج بھی کہا گیا کہ ان کو ایج دیا گیا ہے۔ تو جب وہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اداروں کو ہدف بناتے ہیں، جب ان کے حق میں آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا بہترین ادارہ ہے۔ اسی پشاور ہائی کورٹ سے ان کو یہاں سے ان کو ضمانت ملی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دے دی۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو لیگل ٹیمیں ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے کہ اپنے رہنماؤں کو سمجھائیں کہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں تھوڑا اس کو سوچ کے ادا کریں؟ میں نے آپ سے کی نا کہ میں نے جس کا حوالہ دیا آپ کو وہ سوچ سمجھ کی تھا۔ باقی بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے اس سے جب بھی مشاورت کی جاتی ہے تو وہ رائے تو بے شک آئین اور قانون کے مطابق ہی دیتے ہیں نا، ہر سطح پہ کی جانے والی بات علیحدہ ہے۔ دیکھیے جو بھی ایگریوڈ ہوگا چاہے وہ عدالتی فیصلے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عدالتی فیصلوں کو ماننا ضروری ہے لیکن ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ آپ تنقید کو بھی تعمیر کے اور ارتقاء کے عمل میں دیکھیں نا۔ تو ہاں ذمہ داری بہت ہے عدالتوں پہ، عدالتوں کو اپنا آپ سنبھالنا ہوگا، اس لیے کہ عدالت نے ایسے پاپولر فیصلے کر دیے ہیں کہ اب انہیں سوالات بھی ایڈریس کرنے ہوں گے اور جوابات بھی انہوں نے قانونی انگ میں صادر فرمانے ہوں گے۔ اچھا سر، یہ جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، 4 ججز ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس میاں گل حسن صاحب، اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب، یہ ججز ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر اس کارروائی کی ڈائمنشنز کیا ہوں گی، دائر اختیار کیا ہوگا، صرف اس ایک جو تقریر ہے وہاں تک لیمیٹڈ رہے گا یا یہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی درخواست اب تک ذکر نہیں آیا کہ درخواست کسی نے دی ہو؟ ابتدائی سماعت ہوگی، اگر پھر عدالت یہ سمجھے گی کہ توہین عدالت کا معاملہ بنتا ہے تو پھر وہ جو ہے شو کاز نوٹس جاری کر دے گی۔ رجسٹرار کا نوٹ ہے سر، اس کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا ہے؟ جی ہاں لیا گیا ہے، لیکن اس کی جانچ تو عدالت کرے گی نا، اور عدالت سمجھے گی کہ رجسٹرار کے نوٹ میں ایسی بات ہے کہ جس میں شو کاز جو ہے وہ صادر فرمانا چاہیے، جواب طلبی کرنی چاہیے، تو پھر عدالت جو ہے وہ جواب مانگے گی، اور پھر جب جواب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد وہاں پہ چارج بھی فریم ہو سکتا ہے اور ایویڈنس بھی لیڈ ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ اور جو توہین عدالت ہے پھر کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کو پھر آگے جا کے چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں؟ ہر فیصلے کو اعلیٰ عدالت اس سے بڑھ کے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب سنگھ آوی ذکر ہو کہ ابتدائی سماعت بوس کی دانہ دا کہ بس توہین عدالت اوشو اور خبر شروع دا آیا توہین عدالت دے او کنا داوا قتل غواڑی اول بداغا جج صاحبان کینی دوی بدا یوزل اوری او سبابا دیہاڑے سماعت کی گی تاسو با اپڈیٹ ساتو چی دے کسی روان دی او باغی سرا سربا سبا پدیوم خبر اکو چی عمران خان صاحب باندې اعتراضات هم راغلی دی کم کم حلقوں ناغوی ولاړ دی پای بام سبا خبر اکو او نن د پاره با
خبره کو د دمې نه پس د کراچۍ حوالې سره مشرق سره اوسئ کې یو ځل بیا هرکلی وایو د کراچۍ ضمني انتخاب ټول پی ډي ایم حکومتي اتحاد یو طرف ته او پاکستان تحریک انصاف ځان لا بل طرف ته وه ټوټل 15 امیدوارانو یو پکې د پاکستان تحریک انصاف او 14 د نور جماعتونو یا آزاد امیدوارانو محمود مولوی صاحب د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دا سیټ خالی شوی و د عامر لیاقت حسین صاحب د هغوی د مرګ له وجه نه او هغه سیټ NA 245 د پاکستان تحریک انصاف و او چې کله هغه خالی شو نو ټول همدغه وی چې دا سیټ خو د پاکستان تحریک انصاف لاس نه لاړه عمران خان صاحب سیاست ختم دی خو رزلټ بالکل مختلف راغی او چې څومره هم ووټونه کاس شوي دي هغه تقریبا نیم په نیمه باندې محمود مولوی صاحب د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اغستری او باقی 14 کسانو په جمع باندې هم د هغه یو کس برابر ووټ وانه غسته وجه څه ده چې دومره په اسانه باندې پاکستان تحریک انصاف دا الیکشن وګټه عمران خان صاحب بیانیه ده یا الته لوکل پالیټکس چې دی هغه په دې کې غالب مخې ته راغلی دی په دې به خبره کوو موږ سره د وخت کې سینئر همکار او د نیوز انټرنیشنل نماینده رپورټر ارشد یوسف زی صاحب موجود دی ارشد صاحب ډېره شکریه ټولو نه پهله خو دغه ضمني انتخاب باید تاسو هغه تجزیه پکار ده چې پاکستان تحریک انصاف او بیا مقابله پی ډي ایم ټولو کسانو خپل امیدوار کیناو ایم کیو ایم ته او د ایم کیو ایم امیدوار نیم ووټونه هم وانه غشتل 13,000 د هغه دي 29,000 ووټونه د محمود مولوي صاحب دي دومره غټ مارجن وجه څه ده مننه فهیم صاحب تاسو مونږ په لاین باندې واغستو خبره دا ده چې کم پی ډي ایم یا رولینګ الاینس چې دی هغې د ایم کیو ایم په حق کې خپل کینډیډیټس کینولي وو او د هغې سره مسله دا وه چې تاسو دلته کې د کراچۍ پالیټکس لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وو چې آیا د عمران خان بیانیې چې د هغې دغه وګټله یا دلته کې لوکل پالیټکس دي نو که تاسو په دې تناظر کې وګورئ دلته کې لوکل پالیټکس چې دي هغه هم ډېر زیات میټر کوي او ډېر زیات څیزونه چې دي هغه افیکټ کوي د هغې وجه دا ده چې ریسنټلی دلته کې په کراچۍ کې بارانونه شوي او د بارانونو د وجې نه اوس هم په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي او ډېر مسلې مسایل دي د هغې د وجې نه که چېرې تاسو دغه ریزلټس وګورئ نو پیپل پارټۍ ته هغه سپورټ یا هغه ووټ حاصل نه نو که هغو چېرې بالکل د ایم کیو ایم په حق کې خپل کینډیډیټ کینولی وي او د هغو د حمایت اعلان کړی وي نو هغه څه دونه خاص اثر د هغې یو په دې باندې ظاهر شو په دویمه دا خبره چې لکه دغه حلقه چې دا په دغې کې زیاتتر ووټ چې دی هغه د ایم کیو ایم د مختلف فیکشنز دی هغې کې فاروق ستار صاحب دی په هغې کې پی ایس پي دا کومه چې د دوی نه مصطفی کمال له دوی چې سابقه د ښار ناظم و هغه د جدا شوی هغه خپله یو پارټي جوړه کړې وه پی ایس پي نو هغه هم هلته کې جدا ولاړو دغه شانتي مهاجر قوم مومنټ چې دی هغه هم و نو که د هغې درې واړو ووټونو ته وګورئ دا مخکې په ماضي کې یا په تېر وخت کې دا یوه پارټي وه دغه شانتي زموږ سره په دې کې یو بل فیکټر ډېر زیات غټ انوالو هغه دا چې ټي ایل پي چې دا هغه دلته کې زیاته ایمرج شو په کراچۍ کې او د چونکې د هغې دلته کې ډېر زیات ووټ بینک چې دی هغه وار تواره باندې بړاویږي که تاسو چې ته کې د هغې تجزیه وکړئ یا هغه چې ته کې وګورئ دغه ټرینډ چې دی هغه لا پاسه ځي نو دا ویل چې آیا د پی ډي ایم یا د رولینګ الاینس دیو د په مقابله کې د عمران خان په مقابله کې یا د پی ټي آی په مقابله کې رولینګ الاینس وویل نو د هغې وجه دا وه چې د رولینګ الاینس دلته کې کوم چې په سند کې د هغې حکومت دی او د تېر 14 کالو نه دی نو دا د هغو په کارکردګۍ باندې یو عدم اعتماد دی د دغه خلکو دویم د دې سره دغه فیکټر دی چې ایم کیو ایم په خپل منځ کې په 4-5 پارټیانو کې تقسیم و او دریم په هغې کې دا فیکټر دی چې د ټي ایل پي رایس چې دی هغه دلته کې موږ وینو چې هغه ورو خپل ګراوند چې دی نو هغه جوړوي او مخې ته روان دی نو که تاسو وګورئ زیات ووټونه چې دي د ایم کیو ایم هغه ټي ایل پي کټ کړي دي نه دا چې د هغې خپل کسانو کټ کړي دي نو په دې کې دا دریم فیکټر هم ډېر زیات انوالو دی ارشد صاحب دا خو د شکست وجوهات شو پاکستان تحریک انصاف دومره غټ ووټ څنګه واغشته خلک هغوی له ولې راووتل امیدوار مضبوطو یا صرف او صرف عمران خان صاحب یو نوم دی
جی بالکل ډېر ښکلی سوال تاسو او ډېر غټ ډیبیټ په دې باندې کېدی شي، خو نه زه تاسو د دې خبرې سره اتفاق لرم چې د عمران خان خپل ذاتي چې کوم حیثیت ته خلک هغې باندې ووټ ورکوي او د هغې سره خلک ولاړ دی. اوس د هغې وجه دا ده چې بعضې زونه داسې دي چې زموږ سره میډل کلاس یا موږ چې ورته ویلی شو چې هغه ورکینګ کلاس نه خاص کې بره خلک چې دي هغه ډېر زیات د هغې اوټ چې دی هغه ډېر زیات افیکټ کېږي، هغه الیکشنیرنګ چې دی هغه ډېر زیات متاثره کوي. نو که په تېره حلقه کې تاسو وګورئ نو سوای د لاینز ایریا نه باقي ایریا چې پکې دي په هغې کې لاینز ایریا، زړه سبزۍ منډی، نښتر بستي، پټیل پاړه، یعنی دا درې څلور علاقې پکې داسې دي چې هغه موږ ویلی شو چې په دې کې انډر پریویلیج خلک پاتې کېږي یا ورکینګ کلاس پاتې کېږي، خو د هغې سره نورې حلقې داسې دي چې هغه پوش ایریاز دي، په هغې کې طارق روډ دی، په هغې کې بادرآباد او دغه ټوله پټۍ په هغې کې راځي. نو که تاسو دغه وګورئ نو هلته کې میډل کلاس چې د هغې اوټ زیات دی او میډل کلاس ته چونکې دا مسایل نه وي کم چې عام ورکینګ کلاس ته وي، نو ظاهره خبره ده چې هغه د مقبول بیانیې سره وي او زما چې څونه خیال دی خلک د عمران خان د بیانیې سره دي. او دا راته ووایه چې را روان اتوار په ورځ باندې بلدیاتي انتخاب هم را روان دی، نتایج به مختلف وي ولې چې هغه بیا ډېر ورکوټې لیول شي، قومي اسمبلی حلقه غټه علاقه وي یا صوبایي اسمبلی حلقه غټه علاقه وي، بیا یونین کونسل یا وارډ په بنیاد باندې علاقه نور هم وړه شي. هلته کې صورتحال څه ګوری؟ مقابله به وي، مکس اینڈ میچ به وي یا هلته کلین سویپ ګوری؟ جی کلین سویپ خو نشي کېدی، د هغې وجه دا ده چې هلته کې چونکې وړې وړې حلقې وي او په وړو وړو حلقو کې خلک د کینډیډیټ په سطح باندې اوټ ورکوي، څرنګه چې تاسو په کې پي کې هم د هغې دغه وکتو ریزلټس وکتل چې هلته کې هم په کې پي کې ډېر زیات متاثره کړي، حالانکه هلته کې د هغې د پي ټي آی خو حکومت دی، خو دلته کې په کراچۍ کې که تاسو وګورئ نو دلته کې حالات بل شانتي دي، یعنې دلته کې کمیونټي بیس اوټ هم دی، دلته کې چې د برادرۍ چې سطح اوټ وایي هغه هم دی او د مختلف ایتنیک ګروهونو اوټ چې دی هغه هم دی، بیا د پاکیانو مضبوط سټرانګ هولډز چې دي د هغې اوټ هم دی. خو بیا هم زه به تاسو ته دا ووایم چې د پي ټي آی کلین سویپ چانسز خو دونه نشته، ځکه د هغې وجه دا دی چې کوم د میر کینډیډیټ ودرولی دی اشرف قریشي او اشرف قریشي هسټري موږ ته دا وایي چې هغه په تېر شپږ پیرې چې دی نو هغه الیکشن کنټیسټ کړی دی، خو موږ ته د هغې هسټري دا وایي چې هغه یو ځل هم نه دی کامیاب شوی. دیو دې ځل بیا هغه په اووم ځل باندې الیکشن د هغه نه توقع کوي چې دا به میر شي، خو زما نشي خیال چې مخکې به هم د پي ټي آی نه ولاړو د مختلف جماعتونو نه، خو د پي ټي آی نه دغه 13 الیکشنې مسلسل د پي ټي آی د پلیټ فارم نه دي کنټیسټ کړي دي. تاسو ته هلته مکس اینډ میچ ښکاري، جماعت اسلامي لږ ډېر، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم ټول مکس ښکاري تاسو ته؟ پیپل پارټۍ خو وجه دا ده چې اکثر خلک وایي د هغې په باره کې خو یو جمله مشهوره ده چې را روان چې کوم بلدیاتي الیکشن دی د کراچۍ کې چې کوم بارانونه وشو د پیپل پارټۍ ووټونه په هغې باران په اوبو کې وبهېدل، هغې کې لو شوي دي. جی بالکل هغې وړي دي. نو زما چې څونه خیال دی چې په هغې کې ټول نه زیاته متاثره کېږي پیپل پارټي، د هغې سره سره چې دی نو لکه ایم کیو ایم به هم متاثره کېږي، ځکه چې د هغې سره میرشپ چې دی هغه د 13 کالو نه دی یا د هغې 13 کالو نه سره مسلسل خو دی، نو په هغې کې هم خلک د هغې نه توقع کوي چې آیا ستا سره میر دی او د هغه سره اختیار نشته، بیا ته وایي چې لکه ما خو زموږ سره اختیار نشته، زموږ سره موږ کولی نه شو، نو بیا د میرشپ دپاره ته څنګه ودرېږي؟ نو ظاهره خبره ده د کراچۍ خلک به دوه نوي پارټیانې چې دي هغه ټیسټ کوي چې په هغې کې یو جی یو آی ده جماعت اسلامي ده او بله چې هغه پی ټي آی ده. په جماعت اسلامي او په پی ټي آی کې فرق دونه دی چې جماعت اسلامي خلکو مخکې ټیسټ کړی ده، هغې د ښار دپاره څه پروجیکټونه کړي دي او د هغو د میرشپ اوس هم خلک تعریف کوي، خو د پی ټي آی چې د هغه به بالکل نوي وي. نو په دې دوه خبرو باندې به زیات د الیکشن انحصار وي. تاسو ته لکه کراچۍ کې جماعت اسلامي میر امکان ښکاري؟ ما ته داسې ښکاري چې د جماعت اسلامي او د پی ټي آی ترمنځ به یو زبردست مقابله به
په نظر راځي. لکه ایم کیو ایم پیپلز پارټي دا لاندې وي دا دواړه جوتونه بر دي. جی بالکل تاسو د سي ترتیب جوړولای شي چې د پټاپ باندې چې نو هغه د دې دوانو کې یو کې د شي جماعت اسلامي یا پی ټی آی او په دویم او دریم پوزیشن باندې تاسو پی ټی آی ایم کیو ایم او پیپل پارټي په څلورم نمبر باندې تاسو یې خبرې شي. ډېر شکریہ ارشد یوسفزئی صاحب او کافی حیران کن خبره وکړه چې حکمران جماعت 14 کالو حکمرانۍ نه پسم هغه به په څلورم نمبر وي. دا غوی د انالیسس دی ظاهري خبره دا مسله کیدی هم شي بدلیدي هم شي دا په قتل غواړي چې بیا خلک چاله ووټ کوي. 28 تاریخ باندې ک سند کې بلدیاتی انتخابات دي بارانونو شور سوش انتخاب روان دي خو ضمني انتخاب دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف یو غټ مارجن سره کټلې دي او بلدیاتی انتخابات روان دي. یو وړه شند ماخلو په پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو کم چې دی وخت کې یو مسله ده زمونږه د ماحول آلوده کېدو حواله سره د هغې کې یو غټ کردار د خښتو د بټو دی او همدغه د خښتو بټو دپاره یو تجویز مخې ته راغلی چې دا ټول زیګ زیګ ټیکنالوجي ته واړوی هغې سره به بیا دغه ماحول هغسې نه آلوده کېږي څنګه چې اوس کېږي لګیا دی. یو خو دا چې دغه زیګ زیګ ټیکنالوجي دا څه د دې به تپوس کوو. بل دا چې انوایرمنټل پروټیکشن کونسل دا ویلي دي چې یوه که دغه بټی مونږه زیګ زیګ ټیکنالوجي ته اړو نو هغې دپاره 4 ملین مطلب 40 لاک روپۍ دغې د بټو مالک ته پکار دي کومې چې هغه سره نشته دی هغه سره دومره سرمایه نشته چې هغه په دې باندې انویسټ کړي. نو بیا موږ دې لپاره څه وکړو نو تجویز مخې ته راغلی دی او هغې دپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده چې د هغې مشري ډاکټر حزب الله خان صاحب کوي ورسره ډاکټر راشد ریحان او انجینیر فیضان احمد صاحب دا درې واړه شامل دي. دوی به دا ګوري چې څنګه دغه 40 لاک روپۍ بطور قرضه حکومت په آسان اقساطو باندې دغه د بټو مالکانو له ورکولی شي چې هغه بټو مالکان بیا دغه ځای کې د ماحول آلوده کېدو نه بچ کړي ولې چې دغه ماحول آلوده کېدو ته پرېښودلی شو نو بیا به خبره ډېره خرابه شي. خو دغه ماحول صفا ساتل دي چې هغه کم نه کم متاثره شي او هغه د هر څه وګوري. دې حوالې سره دا پروپوزل چې و کم دغه میټینګ و د نه اول دا ټولې خبرې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مخې ته هم ایښودلې شوي دي. یو خو دا چې دا ټیکنالوجي 10 او بیا دا کازو خبره د وخت کې ډاکټر حزب الله خان صاحب موجود دی پېښور یونیورسټۍ سره تعلق دی ماهر ماحولیات. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. سر دا ورته ووایه چې یو خو دا زیګ زیګ ټیکنالوجي 10 پهله خو دا خبره او بیا چې کوم دا انوایرمنټل پروټیکشن کونسل خبره ده چې یو بټۍ دپاره 40 لاک روپۍ پکار دي چې هغه زیګ زیګ ته واوړي د هغې به څه طریقه کاري سر؟ جی ډېره مننه. د خپلې ټاپک باندې او د ماحول سره ریلیټډ ټاپک باندې خبره کېږي. زه خپله د انوایرمنټل پروټیکشن کونسل ممبر یم او په دغه میټینګ کې د ټیکنالوجي ته د بټو اړولو هغه کمیټي جوړه شوه او دې کې موږ یو میټینګ کړی د دې څخه خبرې کړې. د ټیکنالوجي دا ټیکنالوجي ده په دې کې کویله به لږه سوځي او خښته خښته به پکې زیاته جوړېږي او دا ډاکټر حزب الله صاحب ستاسو آواز مونږ ته کلیر نه دی دوباره سره رابطه کوو چې لږ تاسو مونږه په دغه زیګ زیګ ټیکنالوجي باندې هم پوه کړئ او بیا حکومت سره تاسو څنګه ذکر وکړو تاسو کونسل ممبر هم یې چې حکومت یا کونسل څه پلان لري چې دغه خښتو بټۍ چې دي هغه زیګ زیګ ټیکنالوجي ته هم واوړي او د هغې فایده وشي او ماحول آلوده کېدو نه هم بچ کړی شي. ولې چې مقصد هم دغه دی چې دغې خښتو نه چې کوم دا لوګي خیږي هغه ماحول ډېر زیات آلوده کوي. نه صرف ماحول چې کوم هلته کې بټه خشت کار کوي لګیا دي د هغوی صحت دپاره هم دا ډېر زیات خطرناک دی. واړه واړه ماشومان دي زنانه دي بوډاګان پای کې هلته کار کوي او هلته چې کومه ګرمي وي کوم هلته بد هلي نو دا کار هلته کول هم ډېر ګران. ډاکټر صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو خپله خبره کوله آواز کټ کېده لږ هم په زیګ زیګ ټیکنالوجي باندې پوه کړئ او بیا د دې چې کوم کنورژن دی د هغې دپاره چې کوم 4 ملین پکار دي د هغې طریقې کار به څه وي سر؟ ښه جي نو اول خو دا چې زیګ زیګ ټیکنالوجي ده نو زیګ زیګ ټیکنالوجي د دې عام بټۍ نه د دې نه مختلف ده او دې کې د خښتو د سټیکس دغسې برجې شانتې جوړوي نو دا په زیګ زیګ طریقه باندې جوړېږي.
نو د کویلې دا څونه هیټ چې دی دا تو چې دی دا هر یوې خښتې ته رسي ډېر په اسانتیا سره او دې کې صرف یو بلوور پکاري چې هغه بلوور دا تو چې دا خورئ او ورسره د دې خپله چمني ده نو که دا بلوور پکې نم لګي او د چمنۍ هایټ ورله موږ زیات کړو نو په قدرتي طور هم دا هوا سرکولیشن کیدی شي خو پای کې خرچه چې موږ وګورو نو که بلوور ورته لګو او زیګ زیګ ټیکنالوژي دغه کوو نو دې لپاره موږ چې کومه اندازه لګولې وه نو هغه د 2 نه د 2.5 میلیون روپو پورې خرچه پرې راځي جی چې هغه دې دا بټۍ دغه کوي اوس به دا پیسې ولا څوک ورکړي ځکه چې حکومت سره خو دونه پیسې شته نه چې هغه سبسډي ورکړي نو بینک اف خیبر سره موږ د دې خبرو کړو هغوی دې میټینګ نه راوستو او هغوی به دې له بلاسود قرضې ورکړي د بټو مالکانو له او هغه باندې به دې د زیګ زیګ ټیکنالوژي ته کنورژن کوي صحیح او سر دا راته ووایه چې تاسو مې ذکر کړو چې دا به کنورژن کیږي یو خو دا چې موږ سره بټۍ څومره دي په خیبر پښتونخوا کې کم ځای کې مین دي او څومره لیبر د سره منسلک دی سر دې کې خو داسې ده چې تقریبا 900 نه زیاتې بټۍ دي په خیبر پښتونخوا کې که صحیح او دې کې صرف 2 بټۍ چې دا اوسه پورې کنورټ شوي دي او دا دواړه کوم ځای کې سر دا همدې ځای کې په پېښور کې دي پنجشیر پېښور کې صحیح نو دغه کنورټ شوي دي او موږ دې په دې باندې پوه کړه چې یاره زیګ زیګ ټیکنالوژي دا ون ټایم انویسټمنټ دی په لومړي به خرچه وشي خو تاسو سبا د دې منافع ډېره زیاته شي بل دا ده چې د کویلې خرچه د کویله به چې دا به د 20 نه 30% پورې کمه خرڅ کېږي په زیګ زیګ ټیکنالوژي دي او ورسره به د A1 خښته چې ورته وي د دې تعداد به زیات شي چې په یو بټۍ کې فار ایگزامپل 10,000 خښته پکې وي نو که زیګ زیګ ټیکنالوژي وي نو دې کې ورسره د 9 نه د 8,000 پورې A1 خښتو دي او نور به ورسره 2 نمبر دي نو A1 خښتې قیمت زیات نو دې منافع زیات صحیح ډیره شکریہ پروفیسر ډاکټر حزب الله خان صاحب تاسو مشک ټی ټایم ورکو څنګه یې ذکر وکړو چې پوره پلان دی او کوشش هم دغه دی چې بینک اف خیبر هغوی ته 40 لاکھ روپے یو بټۍ ته ورکړي 900 نه زیاتې بټۍ یاد کړئ په خیبر پښتونخوا کې دي او 2 کنورټ شوي دي او هغه په پېښور کې دي نو که دغه 2 کنورټ کېدي شي نو نور به هم وي فایده بټۍ مالک ته هم دی زیاتې خښتې به روباسي او کویله به هم کمه لګي او ټایم به هم بچ کیږي او صحت دپاره به هم ډېر ښه وي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان